ګوره بیا پښتانه دغه خبره کوي چې خلک په خپله لوکا کې په پښتونخوا کې انویسټمنټ نه کوي او درومي پنجاب له په پنجاب کې کلي جوړوي هلته مطلب هلته فیکټرۍ جوړوي هلته هر شی جوړوي. ډېره د بدنصیبۍ خبره د موږ د پښتنو دپاره چې یو سړی د خپلې الوکې پرمختګ کوشش کوي او خپل الوکا مخکې بوځي او خپل الوکا کې داسې انویسټ کوي او داسې خرچې کوي او هغه سره بیا دا حالات کېږي. ملګرو لکه څنګه تاسو له پته رو چې بېګا سفیر امن عبدالرزاق افریدي کوله چې کوم فارم هاوس یې کوم دی هغه مکمل سوی رهی او په هغه کې بمونه یې خول شوي وو. نو ډیره د بدبختۍ خبره رو چې کم خلک د امن خبره کوي او د امن راوستلو خبره کیږي د موږ په پښتنو معاشره کې ورسره بیا دا حالات روان یو خاص کر په پښتونخوا کې بیا خلک یی شي چې دا په پښتونخوا کې یا په خپل لوکا کې انویسټ نه کوي او خپل کلی نه جوړوي چې دغه بهر جزیره وخسته او اسلام آباد لا لوړل. نو دا خلک والله که هلکه هم ګرم دي. کم خلک چې په اسلام آباد کې ځان کلی جوړوي په پنجاب کې جوړوي په بهر ملک کې جوړوي نو والله که لږ هم ګرم دي ځکه چې دا کم حالات چې بېګا شوي دي والا چې زه بس نشم ویلی چې ډېر زیات یقین وکړه چې پرې خفه شوم ځکه هغه بنګله چې کومه وه فارم هاوس چې کوم و د هغه لوکې یوه ښکلا وه او هغه لوکا پرې والا چې ښکل یې دا شوه ځکه چې اوسه پرې داسې زوی بچا په تیرو میدان کې نه وي جوړ کړی لکه دا جوړ شوی و څومره خرچه پرې شوې وه سولرایزیشن سیسټم و څومره سیسټم و نو درزیک به یو سوچ هم دغه و چې زه مطلب په بل ځای کې بنګله جوړوم دا بنګله په کوم فارم هاوس چې کوم اسلام آباد کې هم جوړوای شو اسره پنجاب کې هم جوړوای شو خو ده وویل چې ورشه خپله لوکا په خپله لوکا کې به جوړ کړو چې دا لوکا پرې ښکل یلده شي. نو بدبختي خبره زموږ دلته دغه رو چې موږ معاشره کې څوک د امن خبره کوي نو هغه بیا دا حالات وي. نو زه هغو خلکو له دا پیغام ورکم چې کوم خلک دلته انویسټ کوي زویونه جوړوي نو ډیره د بدبختي خبره چې خپلې پیسې دلته ګیرې کړي چې هغه چې په بل ځای کې جوړ کړي هغه به ترې بهتر وي. ډیره د افسوس او ډیر د شرم خبره رو د مونږ د پښتنو دپاره چې په خپله لوکا کې د خلک ژوند نه پرېږدي او خپل کلي لرې نه پرېږدي.